زمونږ یو ملګری مدرسې کولاو زه هغه ځای ته لاړم زمونږ خپل ذاتي علاقې واقعه چې زه لاړم نو ما هغه عالم نه تپوس وکړو ما یاره زه خبر شوی یم چې تا مدرسه کولاو کړې ده خو د دې خلکو د سره تعاون نشته د دې خلکو د سره مینه نشته نو آیا دا رښتیا دي چې د دې خلکو د بېرغبتۍ د وجې نه او د نفرت د وجې نه تنګ شوی هغه وایي ته تنګ شوی وې وایي زه وایم چې په بازار کې مې چېرته ریړه لګولې وې چېرته چولې مې خرڅولې خو دې خلکو بچو له مې د دې خلکو بچو ته مې قرآن نه ویلی او دا مدرسه مې نه وی کولاو کړي وایي داسې تنګ شوی یم تاسو یقین وکړئ د الله په کور کې ناسم یو دوه قدمه چې مخکې لاړو یو به دې کې د هغه کلي یو سپین ږیره را روان چې دا سپین ږیره راغی نو زما سره خو عام سلام وکړو ولې چې اصل امام خو بلو او هغه له غاړې مو ورکړو په سترګو کې اوښکې مرالې و یاره مولوي صاحب شکر دی چې ومې لیدې مولوي صاحب سره ډېر په مینه میلاو شو نو ما ورته ویل ماله لږ ته خو عجیب او بیا ویل چې څو پورې تاسو نه یې تلي زه نظم نو ما ورته ویل مال تا خو اوسه پورې ویل چې زه د خلکو نه تنګ یم چې په بازار کې مې چولې خرڅولې خو چې مدرسه مې نوې جوړه کړي دې سپین ږیري خو ستا داسې قدر وکړو سترګو کې اوښکې مرالې لار هم درته پرېښوده او ښکل هم کړې او د مینې خبرې هم درته وکړې هغې ویل یاره دا خبره ده وایي کله کله زه دومره تنګ شم چې زه یم دا مدرسه مې پرېښې وې او اړو د چا بچي ته مې سبق ویلی نه و چې دقه شان سپین ږیري معزز او عزتمن ماله دقه شان مینه راکړي وایي زما د حوصله د غرونو عمر اوچته شي نو زما محترمو چې تاسو زمونږ عالم سره په احترام ملاویږئ په قدر ملاویږئ درانه کلمات ورته وایئ مړه موږ له هېڅ هم مه راکوئ بس تاسو دې بیا خلاص یئ ستاسو دې بچو ته به موږ قرآن هم ښایو موږ به ورته سیرت هم ښایو موږ به ورته اخلاق د پیغمبر علیه السلام ښایو موږ به ستاسو زنانو ته هم انشاءالله دین ښایو خو چې صرف ستاسو را سره تعاوني نو انشاءالله دا ما چې څومره تعاونونه ویل دا به کوو که نه به کوو بچې به داخلو که نه به داخلو او بیا به تپوس کوو که نه د یتیمخانې په شان به پرېږدو تپوس به کوو او دریم نمبر دعا به وله کوو او څلورم نمبر مالی تعاون چې څومره الله وس راکړی د هغې مطابق یې کوو او اخرنی تعاون دا دی که نور هېڅ هم نشو کولی په دې ژبه باندې موږ د هغو حوصله افزایي کوو ښې خبرې ورته کوو درنې خبرې کوو